الله العظیم. درود شریف شوق و محبت چت आवाज باندې ټول یو اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و عطرته بيد كل معلوم لك صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول الله وعلى آلك و اصحابك سیدی یا حبیب الله. دا اللہ جل جلالہ دا حمد و ثنا صفت و تعریف نہ بعد دا قائے نامدار احمد مجتبی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوہربار کی دا ہدی درود و سلام دا پیش کولو نہ بعد سنگ چستا سو پہلم کے دا چنن زمونگا دا دورہ تحقیق المسائل اولنی نمبر درس دے شروع فی المقصود نمخ کے دا مقصودی مسائل و نمخ کے اڑان دے بطریقہ دا تمہید دا یوسو اہم و امور و ذکر کول دا دیر ضروری دی او اہم دی. چننانی درس با زمونگا دا دورہ تحقیق المسائل اولنی درس با مشتمل وی پا ثبوت دا مناظرہ او دا مناظری لغوی او اصطلاحی معنی باندے، یعنی پا ثبوت دا مناظرہ باندے پا دے باندے بنن دلیل ہوایو. دویم نمبر دا مناظری لغوی او دا مناظری اصطلاحی معنی پی جندل. زکا چی زمون آل سنتو کم عقائد دی، کم معمولات تی، کم نظریات تی، نو پاغی باندے بمونگا دا معاندینو دا منکرینو وړاندې چې کله مونږ خپل خبره کوو نو هغه به په دلایلو سره کوو، په اعتدال سره به کوو او اظهار حق په نیت باندې به کوو. ځکه دا قرب قیامت ته هر طرف ته فتنې دي. یوه فتنه ختمه شوي نه وي چې بله فتنه شروع شوي وي، یو فساد ختم شوي نه وي چې بل فساد شروع شوي. نو د دې دپاره دې ته ضرورت پیښ شو چې زمونږ د اهل سنتو مؤمنانو مسلمانانو کم عقاید دي، کم نظریات دي، کم معمولات دي، هغه چې ته بیانې په دې خلکو باندې ناشنا لګي. ځکه خلک ورځ تر ورځه د دین نه لرې کېږي، نو د دین اسلام هغه مسایل هغه چې انسان بیانوي هغه ورته ناشنا لګي. بیا په دې کې داسې معاندین پیدا شي چې تا سره په بحث هم کوي، تا سره په مباحثه هم کوي، تا سره په مناظره هم کوي. نو ضرورت مناظرې ته پیښ شو. نو چې پیښ شو نو موږ به د دې دریو خبرو نه کار اخلو. اول نمبر خپله خبره، خپله نظریه، خپله عقیده چې پیش کوو نو په دلایلو سره به پیش کوو. دویم نمبر په اعتدال سره به پیش کوو او دریم نمبر اظهار د حق د پاره به پیش کوو. ځان خودنې د پاره به نه کوو، بل چا باندې به الزام نه لګو، صرف اظهار د حق د پاره. نو نننی درس به مشتمل وي په ثبوت د مناظره باندې. دویم د مناظرې لغوي معنی او دریم د مناظرې اصطلاحي معنی، په دې باندې به درس مشتمل وي. نن چون کې اول ورځ د مرګرو د راجمع کېدو بیا د وخت مقرر کېدو باندې ان شاء الله تعالی را روان درسونه چې خیر وي نو 9:30 بجې باندې با درس شروع کیږي او مناسب وخت پورې با درس جاری وي. نننې درس په ثبوت د مناظره باندې دی. د مناظرې په ثبوت باندې آیاتونه هم شته دي، احادیث طیبه هم شته دي. په ثبوت د مناظره باندې دال دي. د محدثینو اقوال هم شته دي په ثبوت د مناظره باندې. د ائمه اربعو اقوال هم په ثبوت د مناظره باندې شته. او زمونږ د اسلاف یو نهج او یو طریقم دا ثبوت د مناظره
زمونږ اسلاف هم زمونږ ډېرې مناظرې کړي. دو آیاتونه په ثبوت د مناظره باندې ویما. اول نمبر د حضرت ابراهیم علی نبینا وعلیه الصلاۃ والسلام چې د نمرود ملعون سره مناظره وا، نو په ثبوت د مناظره باندې د رب ذوالجلال د عظیم کلام هغه د سورۃ بقره آیات حامد استاد هغه آیات وایا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ابراهیم علیہ السلام د نمرود بدبخت سره مناظره کړې وه او دک نمرود بدبخت د مناظره بیلا او اهل حق ابراهیم علیہ السلام میدان د مناظرې سکو او غټلو او دک نمرود چې د ابراهیم علیہ السلام دلیل ووري د ندیته شو دیته عاجز شو او دغه میدان نه او تختیدو. دویم نمبر آیات د مناظرې په ثبوت باندې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. دویم نمبر آیات ته قرآن عظیم الشان کې رب ذوالجلال فرمائی، دا زما پلاس کې تفسیر مدارک ته سورۃ نحل کې رب ذوالجلال فرمائی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وجادلهم اے ناظرهم چې کله ته مناظره کې نو په احسن طریقې سره مناظره کوه. چې کله ته د معاندینو سره مناظره کې نو د اخلاق په دایره کې دننه مناظره کو، یعنی دلایل قائم او په خپل نظریه وکي د باندې په اعتدال سره او د اظهار د حق د پاره بدلیل وي. تفسیر مدارک د دې آیات لاندې لیکلي 702 نمبر صفحه دا مکتبه فریدی والا چاپ کړي ما سره چې کوم تفسیر مدارک ته تفسیر نسفی دی وی وهو رد علی من یاب المناظره فی الدین. وی دا آیات چې دی تفسیر مدارک لیکلی وهو رد علی من، دا آیات رد پاغه چا باندې چې څوک مناظره فی الدین نه مني. بعضی خلک کوئی مناظره داسې بس کار دی مناظره په دین کې کم دا، نو تفسیر مدارک لیکلی چې دا آیات دا رد پاغه خلکو باندې څوک چې مناظره نه مني د مناظرې نه څه کوي انکار کوي. نو دا دویم نمبر آیات او دا د مفسر قول شو په ثبوت د مناظره باندې. دریم نمبر په ثبوت د مناظره باندې چون